چې مخکې په 1500 روپۍ باندې کار کېده اوس په 15000 هم کار نه کوي او کومه ورځ چې نن راشي نو هغه څیز سبا چې موږ اخلو نو هغه ریټ باندې نه میلاوي ورځ تر ورځې مهنګایي سیوا کېږي کمیږي نه بالکل د 5% هم نه مطمئن وجه سره ولې دې نه مطمئن چې بیرته ستومانه ډېر پې ستومانه وه داسې پې ستومانه چې موږ دا سر لاندې کړو کونه باندې کړو دونه پې ستومانه سوچ وکړې غریب به څه کوي ما سهار نه ده خوړلې اوس ما د چیاو سره خو لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نیکې هیلې احترامات امید لرم چې ټول روغ او جوړ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری خالد راج. دا شیبې زه تاسو سره مخاطب یم د مردان بازار نه د موجوده حکومت په حق راوته یم د هغې په حق له خپرونه ریکارډ کوم. د خلکو نه پوښتنې لرم چې څومره خلک د عمران خان د حکومت دغه دي مطمئن دي څومره نه دي. نو راځئ موږ سره اوسئ. د موجوده حکومت نه تاسو څه مطالبات لرئ؟ تاسو څومره حده پورې د موجوده حکومت نه مطمئن یې؟ موجوده حکومت موږ دومره تنګ کړي چې مخکې په 1500 روپۍ باندې کار کېده اوس په 15000 هم کار نه کوي او که خدای پاک یو تندر وغورځي او ختم یې کړي نو ښه به دا ټول مخلوق چې کوم دی هغه د لاسه تنګ دي. اوټم چاله ورکړی اوټم چاله دلاله ورکړی اوټم هغه ورکړی. اوس څه غواړئ چې پاکستان وزیر اعظم څوک شي؟ ان شاء الله زموږ ملک به د کامرانۍ په لور لاړ شي زموږ ملک به ترقي وکړي. تاسو څوک غواړئ چې موجوده حکومت زموږ د ملک وزیر اعظم څوک جوړ کړی شي؟ نو دی واقع خو ما ته یو هم د سړي زوی نه ښکارېده که چې زما 50 کاله عمر دی ما پکې یو د سړي زوی ونه لیده خو چې کوم یو راځي نه دی یو مل سیوا د سړي زامن لري. صاحب لومبی هم راته خپله خوږه نامه ووایي بیا د کوم ځای سره تعلق لرئ بیا به د موجوده حکومت په هکله څه پوښتنې لرم د هغې جوابات به راکړئ. صحیح ده جی زه د دې مردان یم کله سیوان کله مونه دا خرڅومه نور هېڅ روزګار نشته بېروزګار ماشومان بچي مې دي او بیمار یم. دې لپاره چې کوم حکومت هغه 12,000 روپۍ ورکولې هغه د احساس هغه موږ ته لا یوه ټکه تاسو لا نه دي میلاو شوي نه دي میلاو شوي چې کله م ورشو نو جان پرتال دی جان پرتال دی. نور بچیان د شته د ګټې وټې نور څوک شته چې تاسو نشته د ګټې وټې نشته بس بچي نه کېږي دوه بچي مې دي بس او یو بل زه پخپله یم او یو بوډۍ مور. اوټم چاله ورکړلی اوټو؟ عمران خان عمران خان له بیرته په خپل اوټ باندې ستومانه نو بس ستومانه دا وي چې غریب سړي ته یو شی نه میلاوېږي چې چېرته مالدار دي هغوی له کورونو ته رسي. نننی پروګرام زموږ د موجوده حکومت په هکله تاسو د موجوده حکومت نه څومره حده پورې مطمئن یې؟ مطمئن خو موږ په دې نه چې 500 شپږ دیاړي له په دې څه کوي نن سبا 500 شپږ دیاړي غم خادي شي بیماري شي هېڅ به نه کېږي. هېڅ هم نه کېږي. د مهنګایي مطالبات به صرف بس مهنګایي مطالبات دا دي مهنګایي ډېره زیاته ده که نه؟ اوټم چاله ورکړلی اوټم چاله ورکړی؟ اوټم عمران خان له ورکړی که نه ځکه دا غر کي او څه غواړئ چې زموږ په ملک باندې څوک مسلط شي کوم حکمرانان مسلط شي انشاءالله زموږ ملک به د کامیابۍ په لورې لاړ شي؟ یاره څه ووایو چې کامیابي که دا هري نو غریبانان خو بس پاتې والا تباه دي که نه بیا؟ تباه دي بالکل. او کار روزګار څه کوي؟ څه کار زما د کپړې او د چپل دا کاروبار دی. نننی پروګرام زموږ په موجوده حکومت کې تاسو د موجوده حکومت نه څومره حده پورې مطمئن یې؟ نو بس موجوده حکومت خو دې وخت کې د ګرانۍ سره مخ دی او کومه ورځ چې نن راشي نو هغه څیز سبا چې موږ اخلو نو هغه ریټ باندې نه میلاوي ورځ تر ورځې مهنګایي سیوا کېږي کمیږي نه او بس دا مطالبه مو ده چې دا مهنګایي باندې لږ کنټرول او چې غریب خلک چې کوم دي د خپله روټۍ په سکون سره وخوري. موجوده حکومت نه څومره حده پورې مطمئن یې؟ یاره بالکل د 5% هم نه مطمئن. وجه سره ولې دې نه مطمئن؟ یاره جي نو ټول هر څه چې کوم وزیر اعلی دی هغه سوات ته ارسلیږي او خیدر خان دپاره هر څه کړي دي. خدای دې بیا د پښتنو حکومت راولي چې خدای پاک د غوړي په 300 روپۍ کیلو سوچ وکړې غریب به څه کوي ما سهار نه ده خوړلې اوس ما د چیاو سره خو لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا هم د پښتو د غیرت خبره اورې 2 رکعاتو نفل باندې ما له خدای خزانه راکړې ده د دې ځای نه ول تورو چوکه پورې ده خو څوک نه مني چې یو ساعت سره لاړ شي. زه پې څه کوم د الله مال د الله توبه دي او صرف شهرام خان ته دا ووایه چې تا وایي چې زه په دیګونو په پیسو باندې دیګونه پخوم راشي زه به د سرخ وخته غریب له ورکوم. والسلام. د موجوده حکومت نه تاسو ته څه مسلې دي؟ تاسو څه مسایل لرئ؟ ډېر هر څه مهنګایي ده او هر څه ګراني ده دا ګاډۍ هم سبزي لګولې سارې شته راوتې او بیخي څوک سالم نه او هر څه ګران دي وړي 300 روپۍ کیلو دا به څه کېږي اخر مهنګایي ډېره زیاته ده ډېره بېانتهایي زیاته ده. مطالبات څه لري موجوده حکومت نه څه مطالبات؟ دا چې ارزاني راولي څه ښه وړي ارزانه کړي چیني ارزانه کړي نور څه غریبانو له مشکلات اسانه کړي. تاسو د موجوده حکومت نه څومره حده پورې مطمئن یې؟ یاره موږ خو څه مطمئن نه یو دې کې به څه مطمئن شي؟ وجه سره ولې دې نه مطمئن؟ دونه مهنګایي ده ګراني ده چې موږ خو یې تباه برباد. اوټم چاله ورکړی اوټم دله ورکړی و که عمران خان له اوس بیرته ستومانه یې؟ ډېر پې ستومانه وه داسې پې ستومانه چې موږ دا سر لاندې کړو کونه باندې کړو
دونه پستومانه نه صرف د مهنګای مطالبات لري نو مطالبات نشته دا مطالبات چې هر څه ګران دي رورا او روزګارونه شته دی نه هر څه په ټپ ولاړ دي کار روزګار څه کوي د غوښې کار غوښې جسم نننی پروګرام زموږ د موجوده حکومت په حق لري تاسو د موجوده حکومت د څومره حده پورې مطمئن یې ډېر زیات خوشحاله دي خپل حکومت یې خپل خوشحاله مهنګای نشته نو موږ خو ډېرو خلکو نه واورېد هغه دغه ډیله لري چې مهنګایي ده خلک پکې ښه غوښې وړي او ښه خوشحاله دي د موجوده حکومت نه څومره حده پورې مطمئن یې بس موږ خو د دومره یو چې لکه ډېره زیاته مهنګایي ده ډېره بې انتهایي بس نن سبا بیخي ګزاره ګران وخت یې رول ډېر زیات ګران دي ولې چې نن سبا چې کومې خرچې دي نو هغه د وس نه ډېر زیاتې بار دي که نه سړی دونه څه کولی نه شي دومره څه دغه نه شي کولی او مزدوري شته نه کاروبارونه مکمل بند دي زمونږ لکه بس ټکه ټک ټوک کېږي به دا ګزاره ډېره ګرانه ده هر یو شی دومره مهنګایي ده دومره ګرانه ده که نه چې غوړو ته وګوره چینې ته وګوره وړو ته وګوره دا کم حد ته رسېدلي دي امید لرم چې زما د خپرونه به ستاسو خوښه شوي نننی پروګرام زما د موجوده حکومت په هکله چې د مردان بازار ته به وځم د خلکو نه پوښتنې لرم څومره خلک د عمران خان د موجوده حکومت نه مطمئن دي څومره نه دي د نورو پروګراماتو لپاره مال او زما کیمرمین صاحب لره کې اجازه چې چېرته هم ښاد او آباد بریالي اوسئ ډېره مننه والسلام